دا تمام مسلمانان یې لګوي، دا څنګه کفر دی چې ماته د کفر نسبت کېږي؟ دا اوس کوم پکار خو دا ده چې د دې چې کوم شرعي حیثیت دی او د دې چې کوم د عالمانو کوم هدف پورې تعلق دی، خو د دې مثبت اثرات به وي. ځکه کومه خبره عام ورته سیاسي خلک خپلې خبرې مذاکراتو باندې حل کوي، نو دا یو دیني خبره ده. او علما کوم چې دي دا خو دغونه ډېر دا مشهور دي او ډېر پوه دي او احترام انسانیت او احترام ادمیت باندې پوهه د دې ډېره زیاته ده. نو زما خیال دی به مثبت اثرات وي، خو شرط پکې دا دی چې زمونږ د وعلیکم السلام جی مظاهره د انسانیت وشي او د علمیت وشي او د علماو چې کوم رول دی د هغې مطابق مظاهره وشي، انشاءالله د دې مثبت اثرات وي. اوس موږ دا جی دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی که نه جی اختلاف العلماء رحمتون، د علماو اختلاف رحمت دی. دین ته به سلامتیا علی میلاویږي چې کله د دین چې کوم محافظین دي هغوی د دین خلاف خبره ګوري، په دین کې څوک نه باسي او د هغې رد وکړي، نو بیا موږ ته دین خالص میلاویږي. او که موږ صرف دا نظریه اپناو کړو چې یاره دې کې شر او فساد دی، د دې وجې نه زه د دې مسلې رد نه کوم یا د دې کس ته جواب نه ورکوم، نو زما خیال دی بیا خو به الله شل کاله کې زموږ د دین څه بل شان صیبتي جوړ شي. او دا نن چې کوم مسله نو دا بنیادي د اسلام نه خارج وي دي، مشرکین یې ته وي دي، کافر وي دي که نه، دا شان محمد رسول الله د هغوی حوالې سره څه مسله ده؟ د دې که مسلې چې دي جي بنیادي ته ورسره دوه مسلې دي جي. یو مسله کوم چې دا هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس سره د هغې تعلق دی، او دیو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک شهید ویلی دی، شاهد یې ورته ویلی دی. دی د دې نه منکر دي چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم مقام دی الله وله ورکلی دی چې د ټولو د خپل امت اعمالو باندې هغه عالم دی، خدای وله پویه ورکړې ده او دغه پویو مطابق به په ورځ د قیامت باندې هغه ګواهي کوي. دی د دې نه منکر دي. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت مفتی صاحب اجازت سره زه تاسو جی دا خبره وکړه چې افهام تفهیم سره خبره وشي جی انتشار جوړ نشي، نو تاسو له دا عوامل لټول غواړئ چې د مناظرې کېږي په افهام تفهیم سره 20 کسان راشي، 13 کسان راشي د یو طرف نه، ټیک ده جی. بیګا د بریلي حضراتو هغه ګاډي ګرځولې دي، په ګاډو لوډ سپیکرې تړلې دي، عوامو له دې ترغیب ورکړی دی چې تاسو راوځئ. کسان دیو راغونډ کړي دي، مونږ الحمدلله نه دي راغونډ کړي. دویم مولانا صاحب دا خبره وکړه، تاسو یو خاموش شئ، یو منټ خاموش شئ، یو منټ خاموش شئ. دویمه خبره دیو مولانا صاحب دا وکړه چې اختلاف د علماو رحمت دي. کله چې جی د علماو سره هغه نه اهله خلک اختلاف شروع کړي، هغې نه زحمت جوړ شي. اختلاف د علماو سره د مجتهد سره رحمت دي، ٹھیک ده جی. مونږ هم دې مسلې له راغلي الحمدلله، نه دیو ناستې مونږ ناستو، دا مسله راځي افهام تفهیم سره حل کو. خو دریم دې مولانا صاحب ما خبره ترې واورېده چې زمونږ اختلاف سره مونږ وایو چې نبي علیه صلات وسلام حاضر ناظر دی، شاهد دی، ګواهي به ورکوي، او دیو یې نه مني، د شاهد د معنی نه دیو منکر دي. نو مونږ دقه مسله وایو چې راځئ قرآن له لاړ شئ، احادیثو له لاړ شئ، اجماع د امت له لاړ شئ، مجتهدینو له لاړ شئ. چې د شهید معنا مفسر څه کړی دی، مولانا د نبی علیه صلات وسلام دپاره د حاضر ناظر دعوه کوي چې نبی علیه السلام په هر ځای کې په هر وخت کې د کائناتو ذره ذره کې موجود دی، ټیک شو، په اعتبار د جسم سره دی یا د روح سره. یو منټ تاسو خاموش شئ جی، زه کتابونه ښودی شم راوړي مې، تاسو خاموش شئ که نه یار. یو منټ جی خاموش شئ جی، زه خو انټرویو ورکوم مولوي صاحب. یو منټ غوږ کېدوئ جی، یو منټ جی خبره واضحه و جی، انټرویو ورکو. یو منټ یار تاسو خاموش شئ، ما ته پرېږدوئ. مولانا دیو دا خبره وکړه، انشاءالله د هغوی رنګونه اوس نه خراب دي الحمدلله، انشاءالله چې زهر و ګلاس کله چې مناظرې ته نه شي کېناستی انشاءالله. دا بار تاسو خاموش شئ، مونږ پرېږدوئ خپل نمبر کې خبره وکړئ. بیا مولانا دا خبره وکړه یو منټ کتاب راواله، جال حق راواله. یو منټ تاسو سیټ ته صحیح که نه، یو منټ یار ته ولې پریشان یې دومره، ته جواب وکړې که نه. بیا خبره دا شوه بیا دیو دا خبره وکړه چې نبی علیه صلات وسلام دپاره د شهید لفظ راغلی، لحاظ هغه حاضر ناظر دی، دیو یې نه مني. مونږ وایو زمونږ انشاءالله نن په دې تاڼه کې په چیلنج سره دا خبره کوو چې څنګه عیسایان التوحید فی التثلیث والتثلیث فی التوحید د دې حل نشي پیش کولی، انشاءالله دیو به هم نن پیش نه کړي. یو دویم
کله شهید لفظ د نبی علیہ السلام د پاره راغلی وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم امت د پاره د شهید لفظ راغلی نو تاسو امت به ولي گواه حاضر ناظر نه منئ. دریم مونږ دا وایو چې د قرآن کېنئ د مسلې باندې د قرآن سنت نه مسله حل کول غواړو ان شاء الله. نن انټرویو ورکوم مونږ وایو دا مسله چې دا اختلاف انټرویو ورکوم دا نن مسله چې زمونږ کومه ده دا دومره بدبودار او ګنده عقیده ده چې د امت مسلمه بنیاد ختمیږي. د نبی علیہ السلام د معراج نه انکار راځي، د هجرت نه انکار راځي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام توهین راځي، په دې کې ګستاخانه او ان شاء الله دا مونږ پیش کوو. نبی علیہ السلام په هر ځای کې موجود دی چې دلته موجود دی. مولانا تاسو ناسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په دغه صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کوم ذکر زه یو درې سوالات د دیونه کوم د دې عقیده باره کې صرف مونږ دلته مطمئن کړه قرآن سنت په حواله ٹھیک دی بس دې حواله سره بس انټرویو راځي. ٹھیک دی انټرویو زمونږ دار جی چې دا حضرات دي نن موږ سره کېنو ان شاء الله 15 کسان کېنو په دې ځکه او چې دا نه شو کنه 15 په دې ځکه هغه تاسو په دې پوهه کړی دیو بس در کړی په دې ځکه مناظره کوي ان شاء الله 2 غنټه ټایم مقرر کړي 3 مقرر کړي غنټه مقرر کړي باقي یو مسله صفا کول ان شاء الله. ټیک ده خبره واضحه او دنیا ودا په دې دغه باندې میډیا باندې مو ګوري بالکل بس وسولې نه کې یری ستا ورنګ مخ نه بدلل چې مونږ اهل حق